مرسته وي ضعف يعتري بدن الانسان، ضعف يعتري بدن الانسان ليخرجه عن الاعتدال. دا یو کمزوری ده د انسان بدن ته لاحق کیږي او د حالت د اعتدال نه وباسي. ليخرجه عن حالة الاعتدال. او بیا دو قسمه بیماری ده، یو جسمانی ده ظاهری، ایو باطینی ده. نو باطینی خو هغه د چړي کې بدعات راشي، حسد پکې راشي، شرکیات پکې راشي، منافقت پکې راشي، دا باطینی بیماری ده. دلته دغه باطینی مرض مراد ده. البته ظاهری بیماری کم چې عام مرضونه دي لکه تبه ده، ټوخی ده، سینې درد ده، نور قسمه قسم دا بیماری دي. دې بیمارو حکم څه دی؟ نو حدیثو کې راځي درې قسمه خلکو ته بیماری لګي، کافر ته لګي، مسلمان ته لګي، پیغمبرانو ته لګي. پیغمبرانو ته چې کله بیماری ولګي د دې مقصد څه وي؟ رفع الدرجات. د پیغمبر په بیماری باندې مرتبه اوچتیږي. عام مسلمانانو ته چې کله بیماری راځي نو په دې باندې داغه مغفرت کیږي. او کافر ته چې کومه بیماری لګي دا هغه ته الله تعالی سزا ورکوي. د هر بیماری ځان له حکم دی. په دې وجه باندې کسړه ډېر بیمار دی داسې مو وایه چې الله تعالی ورته قهر شوی دی. نه نه، د ده ګناهونه په دې باندې ریږي. ایو زنانه نبي علیه السلام راغله ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما میرګي دي او چې کله را باندې میرګي راشي زه خپل ځان بربنډوم، ما ته دعا وکړه چې الله تعالی زما د بیماری ښه کړي. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وایي دعا به وکړم مرض به دې ښه شي، خو دا ثواب به دې ختم شي. داسې وکړه چې د بیماری د خیر دې ستایي نو ثواب به تا ته میلاویږي. ویل یا رسول الله په دې بیماری باندې به صبر وکړم، خدا دعا راته وکړه چې کله را باندې بیماری راشي چې زه ځان نه بې پردې کوم. وی دا دعا به درته وکړم. نو نبي علیه السلام د هغې نه پس ورته دعا وکړله چې الله تعالی کله به بیماری راځي نو دا مه بې پردې کوه. نو معلومه دا شوه چې په انسان کې یو قسم بیماری وي، که هر قسم بیماری وي. دا بعضې بیماری ټول عمر الرجي د ټول عمر، په دې باندې صبر پکار دی. خیر دی، هر قسم الرجي ده، د چا د سینې الرجي، د چا د پوز الرجي، د چا د سکین الرجي. نو که دا د چا وي په دې صبر کوي، خو دا 24 غنټه عبادت دی. بیا 24 غنټه عبادت. د چا شوګر دی او دا ټول عمر ګولې خوري، په دې صبر کوي، ټول عمر عبادت دی. د چا د زړه مسله ده، بلډ پریشر دی، ټول عمر ګولې خوري، په دې صبر کوي، دته دا مستقل عبادت رسیږي. د چا د سترګو مسله ده، د چا د غوږونو مسله ده، د چا بله مسله ده، په دې هر حالت باندې به موږ صبر کوو. د مسلمان تعریف دی که نه صبار او شکور، دا به صبر کوي او شکر به وباسي.